د جا چینل د درنو او محترم اوریدونکو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر وو. موږ تاسو ته ویلي وو چې په وینزویلا کې کوم اپریشن کړی دی د امریکایي ځواکونو، نو د هغې په هکله به تاسو موږ خبرو چې اصل کې دا کهاني څه وه. په دې باندې لږ ځان پوهول پکار دی چې د وینزویلا ملک چې کوم دی نو هغه په لاتیني امریکا کې ډېر لوی ملک دی او دا ټول عربي ملکونه چې رايوځای کوي نو د دې نه د ټولو نه زیات تیل وینزویلا لري. تقریبا څه د پاسه 14 کربه بلیونه د هغوی د تیلو ذخیرې دي او دغه شان ګیس هم لري، دغه شان ډېر نور مختلف معدنیات هغوی لري. د امریکې د ډېر وخت نه په دې باندې نظر و. اپریشن څنګه وشو؟ اپریشن داسې وشو چې د وینزویلا دارالحکومت ته کاراکاس، په کاراکاس کې د هغوی صدر مادارو او د هغه ټبر چې کوم د فلورنس هغوی دغه ځای کې صدارتي محل دی، په هغې کې اوسېده. د امریکې دا خیال و چې موږ به د وینزویلا د صدر چې کوم دی دا موږ جمدیر وچتو. دا څه ګپ نه دی. ګوره هغوی فضایي سیسټم هم لري، توغندوي سیسټم هم لري، S-300 میزایل سیسټم هم لري. دا څه کار شوی دی چې د جنورۍ په 3 نیټه د شپې په 3 بجې د هغه ټیم 2 بجې د هندوستان د امریکې 150 الوتکې ورغلي دي او سره تقریبا چې 14 هلیکاپټر وي، کوبرا، اپاچي او ډیلټا فورسو. هغوی داسې کار کړو چې مخکې چې دې ځای کې دا کوم صدارتي محل دی نو د دې یو نقشه جوړه کړې وه، بالکل هوبهو داسې نقشه یې دې جوړه کړې وه چې په دې کې په کوم ځای کې میز پروت دی، په کوم ځای کې پکې کرسۍ پرته ده، په کوم ځای کې پکې لاره تللې ده، په کوم ځای کې پکې نه تللې، کوم ځای کې دروازه ده، کوم ځای کې الماری ده، کوم ځای کې کړکۍ ده او بالکل هوبهو د هغې همشکل یو بلډنګ یې جوړ کړی و. په هغې کې تقریبا چې 4.5 میاشتې دا پریکټس کړو چې دې ځای ته موږ ورځو نو دلته به څنګه ورننوځو او بیا به روځو څنګه او په منټونو کې به څنګه دا اپریشن مکمل کوو. په دغه شپه باندې چې دوی ورغلي دي نو تقریبا په 13 منټو کې دوی دا کاروي مکمل کړې ده. د دې نه مخکې هغوی ته دام پته وه چې په کاراکاس کې د امریکې سفارتخانه بنده ده، هغوی سره سفارتي کور هم نو، لهذا هغوی په صدارتي محل کې دننه د CIA یو 3 داسې جاسوسان ساتلي چې منټ په منټ باندې به هغوی ته دا وی چې د وینزویلا د صدر چې کوم دی د کله راپاسي، د کله اسمبلي، د کوم خوازي کوم خوانزي، د ده څه مصروفیات دي، څوک ورسره خوا کوي څوک ورسره خوا کیني، په کوم وخت اسمبلي په کوم وخت راپاسي، دا ټول معلومات ورسره او دا به په ریل ټایم کې امریکې ته رسېدل. د هغې نه علاوه تقریبا د 1.5 میاشتې نه د وینزویلا د صدارتي محل د پاسه په هوا کې ډېر بره دوی یو سټیلت الوتکه درولې وه چې هغه رډار نه رالي خو هغه د سټیلایټ په ذریعه باندې د دغه ځای لکه ستن هم رالي، دونه زبردست د هغې رډار سیسټم او په هغې باندې به یې د نګراني کوله. د صدر چې کوم دی مادورو نو دې مخکې د ټرک ډرایور و، بیا د هغې نه پس په مزه مزه سیاست ته راغی او بیا په مزه مزه په 2023 کې هغه د وینزویلا صدر هم شو. خو ده به صرف دا چغوالی چې زه حقیقي ازادي راولم. د ملک د دفاع دپاره یا د ملک د اندروني استحکام دپاره داسې داسې خاص نو کړی، حالانکه ډېر لوی مالدار ملک دی وینزویلا. خبره کوو د اپریشن په دغه وخت باندې چې دا ډیلټا فورس چې کوم دي دوی چې کله روان شوي دي دغه ځای کې سمندر کې خوا کې د امریکې یوه بحري بیړه ده، د هغې نه وروړوتې دي او په هغې کې تقریبا چې دا 3,000 اهلکار وو. هغوی چې لومبۍ داسې کار کړی دی چې په کاراکاس باندې د امریکې د الوتکې ورغلي دي نو هغوی دغه ځای کې سایبر اټیک کړی دی، بمباري هم کړی دی او سایبر اټیک هم کړی دی. چې کله یې سایبر اټیک وکړو نو کاراکاس ټول په تیاره کې ډوب شو. د هغوی چې څونه بجلیګرې وې یا د هغوی چې څونه داسې سیسټمونه وو چې هغه په بجلۍ باندې چلیږي، نن سبا خو هر څه په بجلۍ او په کمپیوټر باندې چلیږي، په هغې ولې سایبر اټیک وکړو نو په ټول کاراکاس کې تیاره شوه او دغه تیاره چې کوم وه نو دغه د 100 منټو نه زیاته نه وه. په دغه 100 منټو کې به دوی خپل کار وکړه. په دغه بمبارو کې تقریبا 50-60 کسان هم د کاراکاس مړه شوي دي. خو اصل خبره دا وه چې امریکې سره دغه ځای کې په صدارتي محل کې او د وینزویلا په فوج کې او د وینزویلا په کابینه کې ډېر زیات مخبران ملګري وو، غداران وو چې هغوی په لاس کې اخیستي وو. دوی چې څنګه دغه ځای کې ورننوتلي دغه محل ته نو دغه محل خو دوی د مخکې یو ډپلیکیټ محل جوړ کړو او دوی ته پته وه چې په دې محل کې کم شی په کم ځای باندې لري او په کم ځای به ورننوځو. دوی دا ټول عمل چې کوم دی دا په 20 منټه کې او بیا د گرفتاری چې کومه ده نو دا صرف په 3 منټه کې کړې ده.
څنګه چې د هغې په چت باندې دوی ورکوشو نو دوی ته خو لارې د مخکې نه معلومې وې او هماغه شان لارې وې ورکوشو دستی کې ځان هغه ځای ته ورسو چې په کوم ځای کې په دغه وخت باندې د وینزویلا د صدر او د ټبرې موجود وي هغوی چې څنګه وکتل چې هغه کسان خو بالکل زمونږ سر لره ورسېدل نو په دې وینزویلا په صدارتي محل کې یو سیف هاوس هم شته چې هغې ته ته ننوځې نو هغه به بیا په اټومي وسلو باندې روانۍ نوالې به ترې وځي خو چې دوی څنګه دغه ځای ته ورننوتې دي د بدقسمتۍ خبره ګوره چې دغه ځای کې ورته بټنو مټنو کار پرېښی دی هغه دروازه هغوی پسې بنده شوې نه ده دروازه چې هغوی پسې بنده شوې نه ده نو بس دوی پرې پاسه ټوپک ایښي دي مدارو یې هم نیولې دی او د هغه ټبر یې نیولې دی او دستی کې ما تاسو ته ووایي چې دوی ټول 3 منټه اخیستي دي د سترګو په رب کې دا ټوله ګوریله کاروي شوې ده او دا ډلټا فورس ورته وایي او دې له ډېر ښکلي نوم مې ایښی دغه ځای کې دستی کې هم په هغه هلیکاپټرو کې کینولي دي او دغه ځای کې چې خوا کې د امریکې کومه بحري بیړه ده هغې ته رسولي دي د هغه ځای نه بیا ګوانتانامو بی ته رسولي دي د هغه ځای نه بیا په یو خصوصي جهاز کې نیویارک ته رسولي دي نیویارک کې بیا په یو ډیټینشن سنټر کې ساتلي دي او نن یې هغوی عدالت ته وړاندې کړو فرد جرم یې پرې ولګو ډېره زیاته بېعزتي یې مولا وکړه د نیویارک په سړکونو باندې په اوپن وینونو کې وګرځول په هغوی باندې امریکا دا الزام لګوي چې دا منشیات فروش دی او د امریکې ته منشیات سپلای کوي او ډېر اخوا دېخوا الزامات یې پرې لګولي دي خو اصل خبره دا ده چې څه معمولي ملک نه دی وینزویلا چې تاسو دا ووایئ چې یاره بس داسې یو شړ شانته کړی دی او په هغې کې بس خلک ورل او سړی یې ترې اوچت کوږوی ته د وینزویلا په شان چې د پاکستان نه لوی ملک دی د پاکستان نه لوی وسایل لري د پاکستان نه زیات تیل لري د پاکستان نه زیات دولت لري او د هغه ځای د دارالحکومت د منځ نه ته یو سړی سره د ښځې اوچتی په 3 منټو کې دننه او د امریکې یو هلیکاپټر هم پکې معمولي شان لګېدلی دی خو دونه نه لګېدلی چې پرواز یې نشو کولی البته د امریکې پکې څه جاني نقصان نه دی شوی د هغه ځای نه سړي اوچتوله او هغه بیا بحري بیړۍ ته وړل بیا ګوانتانامو بی ته وړل او بیا د هغه ځای نه نیویارک ته وړل هسې معمولي خبره نه ده د دې نه دا پته ولګېږي چې په دنیا کې نن سبا د زور قانون دی که هر یو ملک دا سوچ کوي چې یاره زما دفاع مضبوطه پکار ده چې وي او زه ځان تپوس کولی شم نو په دنیا کې 20مه پېړۍ کې داسې زمانه راورسېده چې هم به ځان دفاع کوي هم به ځان تپوس کوي او که نه دا دوه خوبۍ د کلي نو که تا سره ډېر څه وي خو دغه شان د خپل دارالحکومت د منځ نه به د خلک اوچتئ او خپل ملک ته به د بوځي او هلته به لکه د چړیاګر د ځناور په شان په سړکونو ګرځئ چې وګوره دا سړی م رانیولی دی او راوستی م دی او اتکړی هم ورته اچولی دي نو دا یو ډېر سوفیسټیکیټډ اپریشن و اپسلوټ ریزورټ نوم یې دی لیکو او دا د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ دی ته په فلوریډا کې ناست و او د هغه ځای نه براه راست د دې نګراني کوله د سټلایټ په ذریعه باندې چې راټوله کارروي کېږي نو زه به دا ووایم چې دا ډېر ملکونه غواړي چې دغه شان کارروي دې وشي زمونږ په ملک باندې چې په 2025 میلادي کال کې د مئی په میاشت کې هندوستان کومه حمله کړې وه هغوی هم دغه شان څه ارادې لرلې خو د پاکستان فضا هم مضبوطه ده شکر دی د پاکستان هوایي ځواک هم مضبوط دی تاسو سوچ وکړئ چې 150 جنګي الوتکې وینزویلا ته ورننوځي او دغه وخت په وینزویلا کې ایمرجنسي هم لګېدلې وه دا جزونه تاسو نه څنګه درننوتل د پاکستان نه خو یو کوپاڼه هم که د هندوستان نه راوالوځي نو والله که دلته راوړي که نه نو دې نه پته ولګوئ چې لکه د پاکستان هوایي ځواک کم مهارت لري او څونه ویښ دی یا د پاکستان فوج څومره ویښ دی یا د پاکستان نور امنیتي ځواکونه څومره ویښ دي او په نن سبا زمانه کې د پرمختللو او جدیدترینو ترقي یافته ملکونو په مقابله کې خپله دفاع کول څونه ګران کار دی دا څه ګپ نه دی یا بیا هغوی له جواب ورکول دا څه ګپ نه دی لکه وینزویلا به اوس امریکې له څه جواب ورکړي اوس د امریکې صدر وایي چې زه به وینزویلا هم په خپله چلوم او د دې د تیلو کاروبار به هم په خپله چلوم او هغوی صرف سړکونو ته راوتلي او زنده‌آباد مرده‌آباد وایي بیا زنده‌آباد مرده‌آباد خو کار نه کېږي تاسو سوچ وکړئ چې په دغه ځای کې مو داسې مسخره سړی راغلی و چې د ټرک ډرایور او خوشنما نارې به یې والی بیا وایي زه حقیقي ازادي تاسو له ګټمه حقیقي ازادي دې ته وایي چې نن سبا اوس د امریکې عملاً حکومت شو په یوکرین کې زیلنسکي راغی چې په تیټر کې اداکار او ډېر ښه ډایلاګونه به یې ویشتله هغه دغه نیم یوکرین هم بیاله او که دا ټول ملک خرڅ کړي نو اوس په د یوکرین هغه قرضې نشي ختمولی هغه هم زه حقیقي ازادي ترلاسه کوم
هغه شان په هندوستان کې هم یو سړي چې خرڅوله نریندر مودي نوم یې دی، هغه پکې وزیر اعظم شو. نو تاسو وګورئ چې د هندوستان په شان قدرت یې کوم ځای ته ورساو، تباه او برباد یې کړ. او د پاکستان غوندې ملک هم هغه له اوس عبرتناک شکست ورکوي او ښه په اسانه وله ورکوي. د دې مخکې چا سوچ هم نشو کولی. نو اقتدار ته داسې کسان رسول پکار دي چې هغه په اقتدار باندې پیږي. دا هم یو فن دی، دا هم یو هنر دی. صرف مقبولیت او صرف زنده‌باد مرده‌باد او پلان کې زما خوښ دی او پلان کې د ډېرو خلکو خوښ دی، په داسې طریقه باندې که یو سړی اقتدار ته ورسي ملک چلول ډېر ګران کار دی. یوه خبره دا هم ثابته شوه چې په نن سبا زمانه کې که ژوند کوې نو ایټمي وسلې ډېرې ضروري دي، توغندوي سیسټم ډېر ضروري دی، پرمختللی هوایي ځواک ډېر ضروري دی، د هغې نه علاوه یو منظم فوج ډېر ضروري دی. او داسې فوج پکار دی چې په هغې کې دننه جاسوسان خو له سره نه تو نه زغمي، غداران د سره نه تو نه زغمي. بله دا خبره ده چې ټول قوم له دا سوچ کول پکار دی چې په خپلو کې به خیر د یو بل سره اختلاف لرو، خو داسې ورځې ته خدای جوړ نه کړي چې په ټوله دنیا کې په شرمونو شرمېږو چې زمونږ حکمرانان بیا خلک د چړیاګر د ځناورو په شان نیسي او په خپلو ملکونو کې په سړکونو باندې ګرځي. نو د ملک دفاع ډېره ضروري ده او د دې لپاره ډېر زیات سوچ پکار دی، فکر پکار دی، واړه واړه اختلافات ختمول پکار دي. ټیک ته چې زمونږ په ملک به ډېرې زیاتې کمزورۍ، دا کمزورۍ لرکول پکار دي، خو ورسره موږ لا په دې خبره باندې فخر کول پکار دي چې موږ سره څوک شکر دی د وینزویلا په شان کار موږ سره څوک نشي کولی.